آقای فرید، نظر شما درباره رسانه ها و نقش رسانه ها چی است و آیا این را میپذیرین؟ آیا با آقای توحیدی موافق هستین که لوی سارنوالی افغانستان اشتباه کرده؟ زه به د رسنیو په رابطه دومره ووایم چې یقینا رسنیو د دغې متقلبو او د درغلیو ډک انتخابات ډېر قوي اسناد نشر ته ورسول. خو په ډېر تاسف باید ووایو چې د دواړو کمیسیونونو اعضاو یا په دغه ورځ باندې برق نه درلوده چې تلویزیون وګوري او یا یې عینکې نه وې دوی لیدل نه. که نه یې په کار خو دا و چې کوم اسناد چې رسنیو دوی ته په اختیار کې ورکړل ایا دا دوی نه لیدل؟ هغه کسان چې په کوټو کې ورته چای ایښي دي او لګیا دي د هغه په نوم باندې صندوق ډکوي، هغه یې ټول نن راوړي دي په صدر د کامیابانو کې کېنولي دي. خو دا دوی لیدلي نه دي. اصلا خو دوی رسنیو ته توجه نه ده کړې. دوی باید د رسنیو قدرداني کړې وای او راغوښتي وای چې دغه اسناد چې تاسې نشر کړل دا یو بهترین سند دی د دې د تقلب د ثبوت دپاره، ولې دا ټول تر شا وغورځېدل. زه یوه خبره لرم، ما سره خپله یو سوال پیدا دی. اوس مشکل په کوم ځای کې دی؟ لوی څارنوالۍ ته زه ورځم، دلته واضح وایي چې کشف د جرم د پولیس په ذریعه باندې کې تحقیق د څارنوالۍ وظیفه ده. زه راغلم مدعي شوم، زه چا ته لاړم؟ زه معنوي صاحب ته عریضه وکړم، زه مراد صاحب ته وکړم، زه کوم بل ارګان ته وکړم، زه قانوني صاحب ته وکړم، که زه څارنوالۍ ته ما ته یو مشکل پیښ دی او هغه یو عمل جرمي دی، زه به چا ته ځم؟ زه چې څارنوالۍ ته ځم، څارنوالۍ مجبوره ده زما دوسیه به تکمیلي. څارنوالۍ چې دا اعلامیه پخش کړې ده چې تاسو انتخابات غلط په دوه دلیلو باندې، یو خو دا چې خپله کمیسیون د انتخاباتو مخکې د دې نه ولې آقای فریدی کاملا یک مسئله انتخاباتي است. نه ما عرض واوره صاحب، دغه کمیسیون د انتخاباتو چا مجبور کړو چې د 400 یا څه د پاسه 400 کسانو لیست د متقلبینو په شکل تاسې څارنوالۍ ته رالیږلی؟ اول دا تا د کمیسیون د انتخاباتو دا نشر نه کړ، خو دې طلوع تلویزیون کې نومونه رانغله، دا بېذات صاحب شاهد دی. همغه خلک تا ولې بیا پرې نه کړل؟ بیا په کوم عذرخواهي باندې تا د دوی نه عذر وغوښته او دا خپل هغه دې بیرته جبیره کړه چې دوی راوړو پارلمان کې دې کېنول؟ تا خو د دوی پرونده لیږلې همدغې څارنوالۍ سره پرته ده چې دا د لیست چې دا خلک تا ماته رالیږلي متقلب دي، خو تا باید دا پرېښوې. اوس زه داسې وایم صاحب چې دغه مسله خو څارنوالۍ اقامه د دعوا وکړله یا صحیح یا غلطه یا جوړه یا ناجوړه. اوس دغه تشویش ولې دلته موجود دی چې ټول ورخطا دي؟ اوس نه پرېږدي چې هغه عالي ستره محکمه په دې فیصله وکړي. مونږ خو وایي دغه ستره محکمه دي وایي دغه انتخابات صحیح دي، مونږ بالکل منو. وخت چې دوی ورخطا دي دا چې وایي چې تاسو بیا وروسته د پارلمان نه مهرباني وکړئ. ګوره صاحب ما خبره تاسې مه قطع کوئ، دلته یو مهمه مسله ده. توحیدي صاحب اشاره وکړله چې وخت جرمي مسایل دي دا دې بیا وروسته وڅېړي. په دې 15 کلو کې زه رئیس د کمیسیون د مسؤلیت د شورا وم، یو کال دوره ما ریاست کړی دی. 1500 مکتوب د وکیلانو پر رابطه باندې راغلي، څارنوالۍ راغوښتي په چا باندې دعوه وه، په چا د پیسو معامله وه، په چا د قتل معامله وه. یو سړی چا زر کړی دی؟ دا خو چې دې ځای ته ننوته دېرش نه خط نه چې واوښته دی خو نور خپله باندې مسؤلیت پارلماني ترلاسه کوي، بیا هېڅ قوت نشته دی چې دی حاضر کړي څارنوالۍ ته. عرض ما واورئ دا چې دا ټول تشویش دې خوا ته موجود دی چې هله څوک وایي که رئیس جمهور راځي که نه راځي موږ خپله افتتاح کوو. دا هغه د تزلزل د قلق او د اضطراب هغه انتها ده چې ورخطا دي چې اوس زمونږ جرم او جنایات برملا کېږي او د افغانستان خلق ګوري. نو راځئ وارې دې ځای چې نو خبره خلاصه نو دې سره خپل کار کوي. سوال من است که آیا شما این را میپذیرین که لوی څارنوالۍ افغانستان اشتباه کرده یا نه؟ آیا شما با آقای توحیدی موافق هستین؟ به خاطر از اینکه در یکی از مواردی که من اشاره میکنم فرض مثال یکی از نامزدها هیچ رأی نیاورده ولی گفته شده که برای 5 رأی حساب شده. این یک مسئله کاملا انتخاباتی است، نه جرمی. لوی څارنوالۍ آیا شما فکر میکنید حق دارد همچین مسائل مداخله بکنه؟ زه تاسو یو خبره وکړم. ته جرم څه ته وایي؟ جرم ما تعریف کړه. جرم یوازې رأی ده که جرم در قانون؟ ببینید دغه رشوت جرم دی کنه؟ زه پوښتنه کوم تاسو رشوت جرم دی کنه؟ لنډه راته ببینید منم میخوایم در این مورد ګوره ته نه خو ته ما ته ګوره تا چې بله رشوت جرم است. دا چې 2 لک ډالر ته د سرای شاهزاده کې اخلي رشوت دا تاسو په دې حاصل کوم کمیسیون سم شکایت اون ادعا میکنه که اونها معرفی کردن به څارنوالۍ. غرق دی کنه کمیسیون شکایت خپل اوس متهم دی په دغه کمیسیون شکایت دا پیسې اخیستي. زه ګوره زه درته یو سند وایم اوس که ته ما مجبوره زه به تاسو یو کلیپ راوباسم چې وګوره چې د دې صوتي کلیپ دی چې تو ګوره ما عرض واوره. دوی خپل نمایندگان په هر ځای کې ټاکلي وو، خلکو ته ویلې چې دغه $10,000 راکړه، 40 راکړه، 50 راکړه، 70 راکړه، 2 لک راکړه. زه یو سړی باسم. زه به تاته یو مثال وایم، زما غږ به شاید دغه دوست اوري، اوس په شورا کې ناست، زه ورسره ناست وم، ما ته ویلې زه یې نوم نه اخلم.
ما ورته ویل ته خو ناکام شوی ما ته ویل زه کامیابېږم مال څنګه ویلې ګوره ټلیفون یې واخیست سړي ته یې زنګ وویل ما ته پیسې راوړه ما ته یې وویلې ما نه $2,00,000 غوښتي د خیرخانې په یو کور کې زه کېنولم پر سره فیصله کړې ده زه کامیابېږم 2 کسه باسي رښتیا په هغه ولایت کې 2 کسه په ناحقه وایستل رایې ورته ټولې واخیستلې قرنطین باطلې کړې اول زه دغه وایم چې کمیسیون د انتخاباتو ته کم قانون د حق ورکړی ته رایه باطل کا تو خود قرنطین حق لري. آقای فرید ببینین در همچین موارد درست است سانوالی افغانستان میتونه مداخله بکنه ولی در مواردی که یک نامزد هیچ رأی نیاورده ولی برش 5 رأی حساب شده آیا این در حدود صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است یا سانوالی؟ ګوره صاحب دلته خو مسله د 15 رایو او د 10 رایو نه ده دلته سارنوالی وایي چې ما تقریبا 200 دوسیې جوړې کړي یا کم زیات در صورت دعوا زیاد است تو وته زما واوره مهمه مسلې اول خو ګوره ته دغه قانون د انتخاباتو خپله مهرباني وکړه دلته وګوره دلته وایي چې کمیسیون د سمې شکایات به ټول شکایتونه څېړي پس د ټولو شکایاتو د څېړنې نه وروسته به د بنهایي نتیجه اعلانوي دې په نیمایي کې اعلان وکړه بیا وایي دغه نور به موږ وروسته وڅېړو یعنې ته معنا څه ده چې بیا وروسته څېړې خو دا اصلا ضرورت د دې نه و که نه تا خو تخطي کړې تا که خدای وکړي جزوي وه که د 1 رایه وه که د 10 رایه وه مهرباني وکړئ دا وګورئ دا قانون انتخابات ولی کمیسیون سم شکایت میگه اونها شکایات تاثیرگذاره که بی تاثیرن بیا څه معنا شو دا بی تاثیره چی وایي مثلا نمیتونستن بالای شکایت های بسیار کوچک در حد 1 رای 2 رای یا 3 رای اونها تمرکز وکړي د کمیسیون ته وایم د کاپیسا د ولایت تقلب په طلوع تلویزیون کې راسن په هغه کې خود لزنګ خطر کې تاولې خلک راوړ کې دن کامیاب دي څه دلیل ما ته دا سندم ته میډیا ته وباسو تم کې نظم کې میډیا بم کې دخل بم کې ټول خبره په د افغانستان ټول قضیه په دې یو کاندید رابطه باندې زه سره حساب تکینو ګوره صاحب وخت چې په دوبۍ کې $8,00,000 اخیستل کیږي ته دې ته جرم نه وای وخت چې د سرای شاهزاده کې د سراپان په هغه باندې اخیستل کیږي په ذمت کې اخیستل کیږي جرم ته چی شته وای جرم دې ته وای چې وادي مامور هلته 100 روپۍ رشوت واخیست هغه ونیسه بندي که د شپې په تلویزیون موارد کاملا درستی موارد جرمی است همدغه جرمي موارد دي سارنوالي وای ما دغه واړه غټ ټول شکایت راټول کړي محکمې ته میخي محکمه پوښه او فیصله وسته د محکمې د فیصلې مخکې ورخطا چې خدای په لاس کوس محکمه کې من جرم راوځي ز په اشد مجازات آیا شما صورت دعوا رو خواندین؟ بله آیا در صورت دعوا سارنوال افغانستان مشخص کرده که کی چقدر پول گرفته در مقابل پول کامیاب شده؟ استاد خبر واوره ګوره سارنوالی د هر وکیل شما ته زما عرض واوره کنه دا ځان پوکي سارنوالی د هر وکیل په نامه دوسیه چولې ده هغه لیکلي دي چې وروره دغه سړي چې دعوه کړې هغه سړي خپل اسناد کلیپ او ټول مستند شیان وړاندې کړي دي قضا ته به دغه وکیل راغوښتل کېږي چې په نوم یې دوسیه پرته ده دی به دا مخکې کړي دا د سارنوالي کار نه دی سارنوالي خو په کل کې ټول اسناد تکمیل کړه چې وروره ما ته دغه اسناد را رسېدلي دغه عریضې را رسېدلي دغه کلیپونه ما ځم د دغې ورقې تا در ولېږل او دا چې ګوره یو سړی د یو چا سره دعوه کوي کله چې محکمې ته ځي مدعي په مدعي علیه باندې حتی که د هغې د یوې څپېړې جرم یې دی وایي اعدام یې کړي دا خو د هغې غوښتنه په دې خو دا خو جرم نه شو یو سړی غواړي خو کار د قاضي دی چې قاضي څه کوي اوس به قاضي کینی دغه دوسیه د سارنوالي به هم راوغواړي دا چا چې عریضه کړې دا خلک به هم راوغواړي کې به چې کاکا تا د عریضه کړې اسناد وړاندې کړه اسناد مدار اعتبار ولې ورخطا آقای فرید در قراری که سارنوالی به دادگاه افغانستان فرستاده آیا شما کدام موارد جرمی بزرگ را دیدین؟ په سوونو جرمي ګوره زه درته څه زما دغه اوس په جب کې یو دانه جرمي سند شته دی که زه تا ته اوس کېدم دنیا یې واوري خو دا به مخکې د دې نه چې سبا به هغه سړی تښتي زه تا ته یې ورځ لرم سه ګوره خو که دا مهالا دا ستا خبرې ته زه قوت ورکړم چې بالکل جرم نه دا محکمه خو بیا یو فیصله کوي که به نه کوي خب بالاخره شما را میپذیرین دا قانون اساسي وي یو سړی په ناحقه د دولت نه متضرر شي هغه حق د جبیرې او اعاده د حیثیت لري خو بیا به دغه خلک د دغه محکمې نه خپل اعاده د حیثیت غواړي دا سارنوال به بیا راکش کړي آقای جعفری شما را میپذیرین که سارنوالی افغانستان اشتباه کرده یا نه قطعا په دې د انتخاباتو په مورد کې یو ټکی اشتباه نه ده کړې حتی در رسنیو په رابطه خو ما تاسو ته مخکې ویلې چې ما د دې هغه اصلي هغه چې خپله کوم برداشت کړی زه فکر کوم داسې نه وه چې دوی مطلق بندیز ولګوي که یې بندیز لګولی بیا به یې داسې لګولی و لکه پرون چې وزارت داخلې ټانګونه راوړي ولته د شورا مخکې درولي دي دا اوس ما په ټانګ باندې درئ ته متاسفانه وزارت داخلی افغانستان تال تانگ نداره دا رسه بینمیره ما ټانگ میگم موترای ذریعه که سرش داشکاوی ارناس کده ما خو آدم چیز نیستم مسلکی و چی فوزی نیستم که ما بگم ټانگش کده مسوز توپش ولی یک چیز ما براتون به خدمتتان عرض بکنم که اینمی حرکتی که او رو صورت گرفت یعنی یقینا قابل نکوهش است اینا ما باید بپذیریم
به یوازې ازی کی تانک روان میکرد در دانه دروازه ملت افغانستان ایره روان میکرد به مو جای امنی که انتخابات دوجه برگزار نشده، حق مردم تلف شد. ببینید قانون اساسی افغانستان میگه انتخابات سری و عمومی باشه، عمومیتش از دست نمی نامنی از بین رفت، ایره باید دوجه روان میکرد. نو زما اخیری خبره ده صاحب چې زه د مطبوعاتو په رابطه باندې چې د څارنوالۍ کوم نظر دی، تاسو یو وارې د هغوی نه نږدې پوښتنه وکړئ چې هغوی څه وایي. بیننده های عزیز، این برنامه بعد از یک وقفه ادامه دارد.